او دا چې کومه میاشت دا شعبان المعظم چې کومه دا میاشت د برات دا په خپل باندې دام د ډیر د برکتونو او د سعادتونو خدای پاک یو میاشت ګرځولې ده مونږ تاسو ټول لپاره دي دا څومره خصوصا چې ځوانان یې مشران یې پکار دا چې مونږ تاسو څه عبادت په دغه شعبان المعظم کې د الٰه العالمین د رضا لپاره څه عبادت مونږ تاسو وکړو هغه په شپه کې یو 2 رکعات مونځي که هغه درود پاکي او که هغه د قران کریم تلاوتي او وجه دا د صاحبانو وجه زبرته د صحابه کرام یو خبره وکړم انس ابن مالک رحمت الله رضی الله تعالی عنہ چې یو خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کاله خادم پاتې شوی دی صحابي رسول دی ډیر نږدې پیغمبر علیہ السلام مبارک سره وخت تیر کړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه هغه فرمایي چې کله با د شعبان المعظم میاشت راله او میاشت به اولیده شوا نو صحابه کرامو با یو څو کارونه ډیر په اهتمام باندې کړه هغه یې دا د صحابه کارونه دي یو به صحابه کرامو د قران کریم مبارک تلاوت ل ډیر ټیم ورکاوه په شعبان المعظم کې دویم نمبر وی چې صحابه کرامو طریقه داوا په شعبان المعظم کې چې پچا باندې با زکات فرض او لازمو نو هغه به صحابه کرامو په شعبان المعظم کې ادا کاوه دویم کار پیدا ک او دریم کار صحابه کرامو انس ابن مالک فرمایي چې دا به ک چې دوی سره بکوم قیدیان به ور سره قیدیان او په اغوی باندې با اسلامی سزا او حد نو خطلای یو خو په چا باندې اسلامی حد او سزا خطلایو چې هغه به نو په خطلای داسې ورکوټه غوندي وډوکه غوندي څه جرم وغیرہ به کړهو صحابه کرام فرمایي چې هغه ټول خلق به موږ د الله د رضا لپاره به دغه میاش کې آزاد کړو دا د صحابه اعمال دي کثرت قرآن کریم تلاوت اور سره دا نور اعمال اغوی با یو تیاری غنده بیا که او دا کوم چې د شعبان المعظم میاشتا دیتا به صحابه ډیر تیارایو او تیاری ځکه دی چې دا میاشت د رمضان کریم چې د ټولو میاشتو سردار ده یو طرف ته رمضان کریم میاشتا او بل طرف ته یا رجب المرجب د بزرګ میاشتا چې هغه په اشهر الحرم کې راځي نو د بزرګو او د مرتبو والا میاشتو په منځ کې میاشتا شعبان المعظم چې یو طرف یا رجب المرجب دا او بل طرف یا شعبان المعظم دا خدای پاک جل جلاله د دی وجنم دغه میاشت ل ډیر عظمت او فضیلت ورکړی دی